आवाज نه هیڅ نه خېږي، د تیزو تیزو خبرو نه هیڅ نه خېږي. انډیا ځان لګیا ده، پاکستان لا لګیا دی، نو خبرې ډېرې دي او جنګونه به پیلاو شي او بیا به یو ملک ته چې کوم دی دا حصه چې کوم دی میلاو شي، نو ملک ته به حصه میلاو شي، خو چې کوم ځوان ملک کړی شي، کوم ظلم په کشمیر باندې روان دی، په دې کې ډېرو خلکو چې کوم دی بچي مړه شو، بوډاګان مړه شو، نو آیا مونږ لا چغې وخو، انډیا ځان لا چغې وخي کنه؟ بس خبره وره زما د خبرو په دې وخت کې زما یو سوال دا دی چې هغه پښتو متل دی کل نه تختی مل دی وتختی ته بس که زما خبره ته وکړه خبره نه پوره شي ونی ښه خبره پوره شي خبره پوره نو زه به اوس تاسو ته چې کوم دی د ټولو خبرو نچوړ چې تاسو ته یو شارټ کټ الفاظو کې ووایم چې نه د انډیا سړي لا او نه ځوان لا چغې پکار دي چې آیا دا زمونږ حصه ده، نه پاکستاني سړي لا چغه پکار ده چې دا زمونږ حصه ده. د دې حل دا دی چې دا جنګ چې کوم دی د دې رکام چې دا منې کړي شي چې جنګ نه به نور نه کېږي او د دې چې کوم دی په خپلو الفاظو کې د دې فیصله وکړي شي چې یا دې بېوټونه وکړي شي بس چې ووټ د چا شو، ووټ د چا ډېر راغی هغه ته به میلاو شي، یا دې ځان له سټیټ کړي شي. دواړه ملکونه دي چې کوم دی د خپل وس مناسب هغو ته امداد ولیږي چې هغو ته امداد میلاو شي چې د هغو چې کوم دی ایجوکیشن پروسس چې کوم دی یا داسې نورې څه مسلې د هسپتالونه دي یا داسې نور دغه دی هغه دی چې کوم دی سهولت دې ته فراهم کړي شي. کشمیریان به د پاکستان او د انډیا چې کوم دی د دواړو شکرګزار پاتې شي. نو په دې باندې زه هم خوشحاله یم، دا نور ځوانان چې کوم دي دا بیا خوشحاله دي او انشاءالله چې کوم دی زما دا خبرې به ځای نیسي او په دې باندې ډېر غټ دغه پکار دی چې دا ظلم چې کوم دی ملګري صحابیانو سوالونه دا تاسو کومې خبرې کوئ که نه، دا بیل تاسو چا ته کوئ؟ دا اپیل مونږ ته چې کوم دی د سوپر پاور دا اپیل چې کوم دی دا مونږ سوپر پاور ملک چې کوم دی هغه په امریکا ده او هغه بل ملک دی نو چې کوم دی هغه د دې فیصله چې کوم دی ډېر زر وکړي چې کشمیر یا زمونږ شي یا د انډیا شي. نه مونږ له پکار دی او نه انډیا له پکار دی. په کشمیر چې کوم ظلم شوی دی دا ځمکه چې کوم دی کشمیر له پکار ده چې په کشمیر کې ښه ژوند تېر کړي شي. کشمیریان چې کوم دی هغو که مونږ واخلو او انډیا واخلو نو کشمیر والا به بیا هم خفه ځکه به مونږ هغه ته په سپک نظر ګورو چې دا خو مونږ ته بس میلاو شوې ده، په زور میلاو شوې ده. د کشمیر د ځان له یو سټیټ جوړ کړی شي چې کشمیر خلک چې کوم دی ښکلې زندګي تېره کړي چې زمونږ او د انډیا شکرګزار پاتې شي. ډېره مهرباني ته ووایه چېرې دلته دا کیمپ لګېدلی دا صرف پار لګېدلی خبرې مګه زه به خبرې نه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو کتونکو چې کوم دی ډېر غټ شکرګزار یم او نن چې کوم دی دا کسان راغونډ شوي دي د دې کشمیر په باره کې دوی چې کوم دی دغه جوړ کړلی چې کشمیر باندې ظلم روان دی نو د دې ظلم څخه حل پکار دی. مونږ هم وایو تاسو هم وایه ټول وایه او د کشمیر خلک دونه زیات تنګ شوي دی که نه چې درته څه ووایم. نو په کشمیر باندې دا ظلم بندول پکار دي. کم خاص غټ خلک چې کم دی دا نه ناست په کمرو کې هغه د بل د وینې د تویېدو نه څه خبرېږي، هغه د بل د بچي نه څه خبرېږي، د بل نه سترګې وځي، د کشمیر د خلکو نه سترګې وځي، وینې تویېږي، هغه د دې نه څه خبرېږي. د کشمیر په خلکو چې کوم ظلم روان دی او دا غټ خلک چې کوم دی دا داسې غلي ناست دی او چېرته فوج په یو طرف جنګېږي، چېرته د هند فوج او چېرته د پاکستان فوج په کشمیر کې جنګ لړوي او په خپله بچ کېږي، ځان بچ کړي. نو د کشمیر خلکو تر څه سپورټ دی چې کشمیر خلک ځان بچ کړي؟ د ماشومانو نه، د ځوانانو نه، د بوډاګانو نه سترګې راووتې، وینې دې تویېږي. دا کوم انصاف دی؟ په دنیا کې غټ خلک چې کوم دی دا نه په کرسۍ ناست دی، د کشمیر د خلکو وینې تویېږي. دا په څه وجه؟ آخر دا څه ګناه ده د کشمیر د خلکو؟ داسې نه دي کول پکار. زما دا یو رایه ده دې غټو خلکو ته چې نن په کشمیر باندې ظلم روان دی، د کشمیر د بچو وینې تویېږي، سترګې کته غورځېږي، لاسونه خپې کته په ځمکه باندې لګي. نو داسې ورځ به په دې غټو خلکو هم راځي. دا غټ خلک چې نن چپ ناست دی دا ډېر غلط کار کوي، دا ډېر غلط دغه روان دی. نو زما دا یو رایه ده، زما دا یو التجا ده چې د کشمیر دا خل چې کوم دی یا د پاکستان شو یا د انډیا شو هغه بېله خبره ده، خو د کشمیر دا کم ځوانان، کم ماشومان، کم بوډاګان چې مري دا د دوی ګناه څه ده؟ آخر دا ګناه د دوی څه ده؟
ځمکه خو یا یو طرف ته لاړه یا بل طرف ته لاړه خو دا کم ځوان چې مړ دی کم بچې چې مري د کشمیر دا به دې دا کم ملک په پیدا کړي پرګی دا وایي چې تاسو وایي غټ خلک په کمرو کې ناست دي دلته موږ چغې وکاږو هغه اواز هغوی ته نه رسېږي د کشمیر د ازادۍ دپاره حل بیا څه د کشمیر د ازادۍ حل یو دا دی چې یا دې دوی ته سټیټ میلاو شي ځان له یو ریاست جوړ کړي شي یا دې په دې باندې ووټ وکړي شي چې ووټ پې وکړي شي نو یو طرف ته به شي خبره خو داسې جنګ رواني پاکستانی فوج به ځان د ګولو نه بچ کړي انډیا فوج به ځان د ګولو نه بچ کړي خو لیکن د کشمیر د ځوان د بچي سره د بوډا سره یو خل نشته چې ځان بچ کړي اخر د کشمیر د خلکو ګناه څه ده دا راته ووایي چې موږ وایو چې کشمیر د پاکستان شیرک دی په کشمیر بنېږي پاکستان تاسو پکې بل طرف ته خبره کوئ چې دا د ځان له سټیټ روک شي ولې د ځان له سټیټ روک شي دا موږ شیرک دی او دا زموږ نه کټ شي نو پاکستان به څنګه جوړ دی پاتې زما خبره ده پاکستانیان لا چغه وخی او انګوان لا چغه وخی چې دا زمونږه حصہ ده پاکستانی لا چغه وخی چې دا زمونږه حصہ ده دا اخر پته باندې چې کوم دی بټ خلک دې کوم دی کوشش وکړي چې دا د چا په حق کې چې کوم دی اصليږي او که زه وایم چې د پاکستان دی جوړ شي نو زه به چې کوم دی دا غلطه خبره کوم داسې کول مال نه دي پکار په دې د غټو خلکو چې کوم دی د هغوی د چشم نظر د لاندې شي نو انشاءالله دا مسله به حل کړی شي او کشمیر هندوان ځان له چغې وخي انډیا خیر ځان له چغې وخي چې دا زمونږ حصه ده پاکستانیان لا چغې وخي چې دا زمونږ حصه ده دا نه د پاکستاني اواز ځای نیسي او نه د انډیا سړي د اواز ځای نیسي په دې باندې به غټ خلک چشم نظر جوړ کړي شي او په دې باندې به غټه فیصله وکړي شي دا د غټو غټو ملکونو کار دی دا نه د پاکستاني د سړي د اواز کار دی نه د هندوانو د سړي د اواز کار دی په دې باندې به غټ خلک چې کوم دی دغه وکړي چشم نظر وکړي او دا به د یو په حصه کې چې کوم دی شریک کړي نو داسې نه دي کول پکار پاکستاني لا چغه وخي انډیا لا چغه وخي چې دا زمونږ حصه ده پاکستاني وي دا زمونږ حصه ده او په منځ کې چې کوم دی د کشمیر د بچي د ځوان د بوډا سترګې کته لګي بې لاسونه د کته غورځېږي نو دا فیصله خو به حل کړي شي دا به یو حصه شي خو لیکن د کشمیر بچی چې مري بوډا مري دا ځوان دا بیا نه پیدا کېږي نو داسې کول نه دي پکار